السلام علیکم ته د سوال ټي وي خوږو او درنو ملګرو زه تاسو ته په دې ویډیو کې هرکلی وایم ملګرو ما تاسو ته نن یو بل شاندار ویډیو راوړله ډېره سبق آموز ویډیو دا تاسو دا ویډیو زه تاسو ته په دې سکرین باندې لږ شان شو کوم بیا پې بحث کوو بیا به در سره لږ شان شو کومه نو تاسو به هم په دې ویډیو باندې پوه شئ او عبرت به دې انشاءالله واخلئ ډېره ښکلې ویډیو ده نو ګورو چې څنګه ویډیو ده نو زه تاسو سره په دې سکرین باندې دا ویډیو شو کومه ده دا ویډیو کتلی شئ تاسو به د ویډیو دا کلیپ کتلی چې دا غریب هلک راشي او په دې هوټل کې ګرځي راګرځي او بیا دغه ته کښېني په هغه کوڅې باندې نو هغه د هوټل ویټر چې هغې د کوڅې نه پاسوي چې لکه ته د دې ځای قابل نه پاسه نو مېلمانه راځي هغو پرې خرابېږي نو د دغې وجې نه هغه د کوڅې نه پاسوي نو زه تاسو ته دا ویډیو پلی کوم تاسو دا ویډیو لږ نوره وګورئ نو تاسو اوس کتلی شئ چې دا د یو نجلۍ خواته کښېني او هغه مخ سره پاسي د هغې نه ځای نه چې لکه دا ولې ما سره خواته کښېناستو خو لکه د ده مجبوري ته چا نه کته چې د ده به هم څه مجبوري دی به دې سکاو ټوکو کې راغلی دی هوټل ته او غلی غلی کېږي نو د ده مجبورۍ ته چا نه کته خو بیا هم د خلکو د کرکه وشوه نو د دې نه پسې دا ویټر تاسو په دې ویډیو کې وکتل چې دا ویټر یې د دغه ځای نه لرې کړي او اخوا یې لرې کښېنئ بیا چې لږ ساعت وشي د هغې نه پس چې کوم هغه نور مېلمانه یې هغه لاړ شي نور هوټل کې چې څومره کسان وي ګاهک یې هغه واپس لاړ شي نو دی دا خوراک واخلي او هغې هلک له ویسي کېږي ورته هغه ویټر ورته کېږي خو دا ویټر چې کوم دی په دې درد په دې زړه کې دا ویټر چې کوم دی په دې زړه کې څه درد لري د خپل زړه کې لږ درد لري نو دی چې کله دا روټۍ دا کوم برګر چې دی ویسي نو چې دا غریب هلک یې وخوري یو دی ځان سره په دې جب کې کېږي او یو ځان له وخوري په ځای باندې نو بیا دی دا پیسې دله ورکړي پیسو نه پس هلته چې کوم کتاب کې کوم لیکل چې پکې شوي چې لکه کوم قسمه کاغذ چې ستاسو په دغه کتاب کې ورته لیکل کړي په هغه کتاب کې ورته هغه لیکل ایښودي زه ستاسو دا ویډیو لږ نور پرې کوم تاسو یې وګورئ په خپله وبینئ انشاءالله پوه شئ نو ملګرو ویډیو خو تاسو اوس کمپلیټ کتلي خو د دې خبرې مطلب دا و چې تاسو خیال کړئ بیا به ویټر راشي هغه کتاب کې هغه دغه ګوري هغه خط ګوري نو د سترګو نه اوښکې لاړې شي وایي چې لکه ما ډېره غلطي کړې چې لکه دی ما د هوټل نه وویستو لکه د دې ویډیو شیر کولو ستاسو مطلب دا دی چې کله یو انسان راغی ستا خواله ستا نه خیرات وغوښتو نو لکه ضروري نه ده چې هر یو کس دې دغه شان دي په دوکه باندې زکات او خیراتونه غواړي په دې کې صحیح اقدارات هم شته تاسو د هغوی خیال ساتئ څنګه چې لکه دی هلک بیا لاړ شي او په دې خیال کړی په دې ویډیو کې او که مو خیال کړی په دې ویډیو کې هلته ولاړې د خپلې خور سره د هغې د هغه برګر ویسي او روټۍ ورته ویسي چې زه د خپله خور منع کړم په دې وجه باندې هغه ویټر چې په خپله کوم زیاتۍ کړی هغه نه باندې باندې افسوس وشي نو تاسو هم دا پکار ده چې چېرته هم داسې مه کوئ له اول خبره سرته رسوئ چې یاره دا خیرات مال په صحیح ځای په صحیح ځای باندې حق غواړي یا د هغه سره زما دې دوکان ته راغی که
که زه ورسره ډېره ښېګڼه نشم کولی نو دومره ورسره کوئ چې په صحیح انداز ورته دا خبره کوئ که نه چې باباجي معاف کړه نشته معافي نشته داسې په داسې جوړ باندې چې د هغه زړه ته پرې ازارې ونه رسي ځکه چې کله یو انسان زموږ خوا ته راځي زموږ نه خیرات غواړي نو دا زموږ خوا نه راځي دا الله تعالی زموږ خوا ته رالېږلی الله تعالی زموږ خوا ته دی رالېږلی موږ ته لاس ونیسي موږ د هغې حقدار الله جوړ کړي چې او زما یو بنده دی او ستا نه څه غواړي نو موږ له پکار دی که زموږ سره صحیح هم نه خو زموږ په دې خوله کې دومره میټاس کوم لږ پکار ده د هغه لپاره چې کم از کم د هغه زړه پرې ازار کړي مطلب که دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره د الله پام